أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة الروم نازل شوی دی پس سورة الانشقاق نه. یولس اوامر دی پدې کې دوا نواهی اسماء حسنا اته او صفات پیلیا آتش پیتا. سورۃ الروم د دې دانو ماخوذ د دویم آیت نه. غلبت الروم سنن نسائی و مسند احمد کی حدیث نقل لے. دا پکې بند کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار منځ هغه جمع وی ورکړه او د سورۃ الروم تلاوت پاغه کې وکړو. ناغه باندې التباس راغې ګډوډ والے پر راغې مانځه کې لږ خطا شګه نه نکله چې مونږ کو نو وی ما بال اقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور. سجل د خلق لا چې مونږ سره مونږ نه کوي او چاردام په صحیح طریقو نه کوي. فانما يلبس علينا القران اولئک دی خو په ما باندې قران ګډوډ کو قران زمانه یې کو. سنن نسائی کتاب الافتتاح باب القراءة فی الصبح بالروم حدیث 947 اور مسند احمد کے دریم جلد کے اور پنځم جلد کے دا موجود دے. نباز خلقو د دین بیا استدلالات کړی دي. علامہ طیبی الکاشف عن حقائق السنن حدیث 295 اعلان دی چې د سننو د آداب و برکت نور ترسي لکه څنګه چې د سننو په سنتو کې کمی دغه د وجه نور د خو سیز نه محروم کیدی شي دغه شانته برکت هم بل ترسي نقصان هم بل ترسي څنګه چې دی چاردامو کې کمی کړو نقصان یې وشو کنه نه دی حدیث لاندې لیکي. بهر کیف د دې سند ناول بحث کول پکارو. د دې په سند کې شبیب بن ابي روح هغه دا نقل کی عن رجل من اصحاب النبي مجهول کسان دي د صحابو نه یو سړی وغه دا سوي نه سړی سوکو دا استراب دی پدې کې یو کی وی رجلن او بلکی وی او شبیب په خپل وی چې مامونځ کو استراب دلته کې شبیب یو د په خپل وی چې مامونځ کو بل دی یو سړی دی. ابن حجر اسقلانی د دې شبیب بن نعیم په باره کې شبیب دی یا شبیب دی د باره کې لګری دی د ابن قطان قوی نقل کړی دی چې د عادل کېدل هغه معلوم نه دی او شبیب دا صحابیم نه دی. شبیب بن نعیم شبیب بن ابي روح په نوم شبیب زوی د نعیم دی. دا صحابیم نه دی ځکه چې کله د صحابي وي نو صحابه خو ټول عدول دي دا یاد ساته. او کم چې د انټرنیټ یا دغه سافټویر دی هغه د باره کې ای خطا شوي هغه ته رای لیکلې ده کتب التسع والا هغه ته صحابي ویلي دي حالانکه دا صحابي دی نه. ابن حجر اسقلانی تقریب التهذیب کې دا درې وړ روایتونه ولیکي د مسند احمد د سنن نسائی د بیا وی دی راوی عبدالملک بن عمیر دی ثقه او فقیه لیکن حافظه خراب شوی و تدلیس به ډېر زیات کو او دا روایت معنعنم دی نه د مدلس معنعن سر روایت صحیح نه بهر هغه صحیح نه وي. بهر کیف
د دې روایت هغه څه حیثیت نشته دی. ښه بعضې خلک هم نن چې مونځ وکړي خطا شي نه وي تاسو چا چاردام صحیح نه خبره پوه شوې نه هغه د حدیث په ووي مونږ د خپلو استادانو نه دا موردي دي څه وخت کې چې کله د حدیث تحقیق نو دا د نبي وسلم خاصیت ته چې هغه ته پته لګېده عام امام ته پته نه لګي چې دی غلط شي بس غلط به شي وي نه دا سټرانګ غلطي ده. ګوره ښه فضیلت د دې صورت تفسیر ثعلبي لیکلی من قرأ سورة الروم چا چې سورة الروم ولوستو کان له من الاجر 10 حسنات داغه د پاره به 10 ګونه ثواب بعدد کل من سبح الله بین السماء والارض پشمیر دا غچا چاغي تسبیح وی د الله په من د اسمان او د زمکه کې و ادرک ما ضيع فی یومه وليلته او د شپې او د ورځې چې دنه کم برکات او سعادتونه دنه رخصوي دي منځونه ته پاتې شي نور د خیر کارونه نه بد ته ملو شي لیکن خفاجی وی دا حدیث منګړت ته موضوعي دی. ربط د مخ کې سره زبا آسان درې ربطونه ویم ربطونه ګڼ دي دلته کې د تدبر قرآن عبارت لیکلي تفسیری نور ربطونه نه دي لیکلي زمون شیخ بوي ربط مخ کې سره دا دی. په سورۃ عنکبوت کې ترغیب ذکر او جهاد ته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ندی صورت کې نتیجه جهاد بیانې په انقلاب سره چګورا مظلوم په ظالم غلبو مونتا رومیان غالب شو په موجوسو باندې مخکې دلایل نقلیه ذکر کړو تاسو ته بیا دي ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام لوط علیه السلام دلایل نقلیه او په توحید باندې دې صورت کې دلایل عقلیه ذکر کی تفسیریه 15 دلایل عقلیه ښه توحید د اثبات لپاره انقلاب د لپاره انقلاب ذهنونو انقلاب چینجز مراد دی خونی انقلاب نه هغه انقلاب نه دی قرآن دغه نه بس نه کوي مخکې طریقې د جهاد ذکر وي نو دې صورت کې تسلی ذکر کړي ته جهاد کوا خپکه کې سلا کوشش کوا د مجاهدینو لپاره تسلی ذکر کړي چې دی له ومنګ امداد کو د دې سره ومنګ امداد کو د مجاهدینو سره اوس برازو تدبر قرآن لها د دې ربط چې دلته لیکل سلک الدرر کې نو غد عبارت ته موږ د صورت د فهم د پاره هر عبارت هغه ګورو وایو سورۃ عنکبوت میں ظاهری حالات کے علی الرغم هغه بیا وګورئ چې سره کتاب دا ان شاء الله کی او زبر تاسو ته بده کې ګران زونه حل کم داغه په خلاف کې داغه باوجود علی الرغم دغه ته وي چې حالات څومره خراب مسلمانانو سورۃ عنکبوت کې کوم بیان شوونه په دې صورت کې مسلمانانو د الله د امداد او د غلبې بشارت اور سره ورکړو په دغه صورت کې بده کې نه سورۃ عنکبوت کې چې مسلمانانو حالات انتهایی کمزوري وو خوته ویلو چې تاسو نه الله تاسو مرګره ده کنه او دغه بشارت بنیاد په دې حقیقت او چې دا کائنات او دا نظام او دا کارخانه دا الله بالحق پیدا کړی دا وحده لا شریک تاغه ټول امر او نهي دغه په اختیار کې دي هغه په دې دنیا کې خپل رسول او دغه مرګ له غلبه ورګي او دغه نه پس آخرت کې به ورګي نا وخت باطل به مکمل ختم شي او حق اهل حق به ابدي بادشاہي باغی تاثیر شي نه دا خبره کې ده دا خبره کم چې عنکبوت دا وي چې په دغه دوران کې 614 عیسوی کې گاؤن کې شام او فلسطین کې دا انقلاب پیش راغی ها دغه صورت عنکبوت دغه فضا جوړه وها چې د کمزور مسلمانانو ته زیر ملاوي دل انقلاب داغه چې مجوسیانو پرومیانو باندې حمله وکړه مجوسیان هغه مشرکانو اهل پارسی بانان چوته وي فارسی چې داغه جواب وها فارسی وی اصل د دینوم پاړسو بیا فارسی شګه نه
دا پښتوم صحیح تحقیق دا چې دا پرسه نه وته دا خلک اسې دروغ وي نه دا فارسی بانان دا خو ډېر پلوتو کنه دا د اور پجاریان او دا مزدک او اهرمن او یزدان او دا ټول پلیته پدې کې وي ښا یزدان د دې د خیر خدای دی لکه دا دی کې بعضې دي چې ځان ته یزدانیان وي او څه بې شرمه ورته وایي مالکه ته ولې یزداني ستا خدای دی یزدان خو هغې څه دغه ته وایي چې هغه د خیر خدای اهرمن د شر خدای دی نه دي د دې فلسفې نه دي خبر چې دا شرکي نوم دی او سره د دې دا ځان سره لیکي دا دې نه منع شه داسې الفاظو نه خو منع ده لا تقولوا راعنا ولې وایي چې راعنا مه وایه تاسو دغه ځای نه دی ویلی قرآن کې نو رومیان کتابیانو ښه نو د رومیانو سره د مسلمانانو یو قسم پړه کې محبت وکړه نه ځکه چې کتابیانو او دغه مجوسیانو سره د مشرکانو یو قسم تعلق او محبت ځکه چې مشرکانو پلیتو نه دې مشرکانو مجوسو چې کله رومیانو له شکست ورکو نه په دې باندې هغوی خوشحاله شول مشرکان مکې والو دې ته وایي هسې تاسو سره به غله بدر کي دا وګوره هغه د هغه کتابیان خراب نه شو نه په دغه فضا کې دا صورت راغی چې انشاءالله دا رومیان به واپس ګټات مومي ښه د دې نه ډېره علاقه اخیستې وه تاریخ به زه بیا ووایم او واپس هم دغسې وشو څه 3 کاله یا څومره وخت پکې ولګېدو او دا زیرې مور سره وکړو چې په کمه د دې غلبه مومي که نه په هغه ورځ به دا کمزوري مسلمانان په دې مکې والا فتح مومي بدر بیا وشو بس اړو دا ما تاسو ته نه جوړ وي د هغې ښه دعوه د صورت دوه دعوې دي په صورت کې څه څیزونه چې پاتې شي یا به زه بیا سبا وایم خیر دی یا بل ورځ رب اسمي هغه موږ له توفیق راکړي چې ونوړو کورونه دا مشرکان چې لکه بیت العنکبوت دي او په دې غلبه راکړي په شان د روم که نه اوله دعوه دا ده چې بشارت دی په دې کې په نصرت سره زیرې ورکوي چې اهل توحید له چې موږ به امداد کوو ستاسو په امداد سره زیرې ورکول دي چې الله به دې امداد کړي دا دعوه درې ځایه ذکر ده اول څلورم آیت نه والی شپږم آیته پورې یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون دا یو ځای دی دویم ځای 47 آیت کې ذکر ده ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 47 آیت دریم ځای شپږم آیت کې ذکر ده فاصبر ان وعد الله حق دغلطه دویمه دعوه توحید ولسم آیت کې اتلسم کې او سلوختم کې درې آیتونو کې دعوه توحید ذکر ده 17 18 او 40 دعوه توحید دا دویمه دعوه ده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون آیتونه نوٹ کې بیا ګوره رد بکی پاکسامو د شرک په مختلفو قسمونو د سرم توحید ثابتېږي ښه شرک په تصرف باندې عبارت کی سلورم آیت کې شپږشتم آیت کې او سلوختم کې شرک په تصرف باندې ها 4 26 اور 40 شرک فی دعا غائبانہ پکار صرف اللہ ته کوي مخلوقات ته غائبانہ پکار مکوي دا 33 آیت کې دا ذکر کی نفی د شفاعت قهری په الله باندې په زور سوګ جهنم نه سوګ نشي ریسته شفاعت په بدمعشی نشو کوله د لسم آیت کې ولس دلائل عقلیه تفسیریه دنه به ان شاء الله شمارم بیتا او اتا اسماء الحسنا
دی شیخ صاحب 17 لیکلي دي او دی چې 15 دي بهر کې پته به ولګي. خیر بابونه په صورت کې درې ابواب دي. ها اول باب اول اتلس آیتونو کې دي 1 نه 18 پورې. اول تمثیل پیش کی د دعوی صورت اوله دعوا چې الله با اهل توحید سره امداد وکي. نروم مثال به پیش کی وګوره چې هغه توحید ولدي کتابیان موجوسیانه مقابله کې د غي امداد وکړو ندی به امداد کی. اول نه سلورم آیت پورې اول دعوا تمثیل دعوی صورت. ها تمثیل دعوی صورت 1 تا 4. بیا اول دعوا پیش کی سلورم نشپګم پورې. زجر دے بیا منکرین ہوتا وہ آیت کے. ہاں منکرین د دې دعوی چې منکر دي. ها مشرکان د مکه کا نور سوکو زجر دے او سره مختصر آخری دلیل پاتم آیت کې دلیل عقلی په توحید دے. تخویف دنیوی کم خلک چې دا دعوه نه مني دعوه توحید او دلیل عقلی نه مني هغه ته تخویف دنیوی چې عذاب د دنیا نه ویریږي. نه هم ول سمایت کې بیا پسې بل مختصر دلیل عقلی په توحید یو لسم آیت کې الله یبدأ الخلق. بیا چې دغه مسله څوک نه مني هغه ته تخویف اخروی عذاب د آخرت نه یره ده. دولسم دیالسم سوالسم اتم خبره په دې باب کې بشارت ته بشارت زیر دې دا مسله چې څوک مني. پنځم آیت کې فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضة یحبرون. شپاړسم آیت کې تخویف اخروی عذاب د آخرت نه یره چې دا خبره نه مني الله یو نه مني دا غزیر نه مني. دویمه دعوه توحید ولسم او تلسم آیت کې پیش کړي. دویمه دعوه صورت هغه توحید دی بیان د توحید. سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون لفظي معنی تر صورت ګوره اول تلس آیتونه. الف لام میم غلبت الروم کمزور کړي شول رومیان په مقابله د فارس والو کې. فی ادنى الارض په نږدې ځمکه کې عربو ته وهم من بعد غلبهم سيغلبون او دوی وروسته د خپل کمزورۍ نه سيغلبون زرد چې غالب شي. فی ادنى الارض سمانه شو خلک وی په ادنا ځمکه کې په نږدې ځمکه کې ادنا دنو او دنی او دنیا ته ولي وی ادنا ده کنه بل معنا دا چې دا ادنی سپکه ده بل دا چې دا نږدې ده کنه ادنا دغه دی په نږدې ځمکه کې د لفظ اشتقاق سره ډېر سوزونه حل کیږي. وهم من بعد غلبهم او دوی وروسته د خپل کمزورۍ نه سيغلبون زرد چې غالب شي. دا رومیان د خپل کمزورۍ نه پس به دی غالب شي. ها اول به دی شکست بخوري ښه ډېر لرې پورې دی شکست خوړلی. هرقل جو ته وی هرقل هغه خپل د خلافم غالبا پرې و تختیدلو دی تر لرې پورې هغه شړلو. کله به غالب شي فی بضع سنین په یو څو کلونو کې دننه. لله الامر دا د توحید په تصرف ما وی سلورم آیت کې خاص الله لرا پورا اختیار دی دا تصرف ته من قبل و من بعد مخک ورستو و یوم یذ یفرح المؤمنون داود د نشور شو اولها یفرح المؤمنون او په دغه ورځ به خوشاله شي مؤمنان. وعده د نصرت اول تمثيل پیش کړ څنګه چې دا رومیان به غالب کیږي په فارس والو. اول کمزور کړي شول خوا کې علاقه کې خودي به غالب کیږي څنګه چې مکه کې اوس دی کمزور دي دیوم غالب کیږي. دا تمثيل دغه شانته وها په خبره پوه شوې صورت فهم ذهن کې کېنوي. د مؤمنان به خوشحاليږي څنګه بنصر الله د الله په امداد سره به خوشحاليږي. الله هم د دې امداد کې ینصر من یشاء او د الله امداد کې د چا چې وغواړي هغه
څه کمزور نه دی. وهو العزیز الرحیم، هغه الله زورور دی او رحم والا دی. زورور دی ځکه خو امداد کوي که نه، کمزور سړی د چا امداد کولی شي. وعد الله، دا لوز د الله دی. لا یخلف الله وعده، الله د خپل وعده خلاف نه کوي. ولکن اکثر الناس، خو ډېر خلک لکه مکی والا مشرکان لا یعلمون، نه پوهېږي د الله په وعدو په حقانیت. یعلمون، پوهېږي ظاهرا من الحیات الدنیا، په سرسري ژوند د دنیا په خروس کو پوهېږي جی، په ډک او تش پوهېږي، نور ګورې نه پوهېږي. وهم عن الاخرت، او حال دا چې دی د آخرت نه هم غافلون، پورا بے پروا دي. په آخرت څه کار نشته دی، په دنیا پوهېږي بس. اولم یتفکروا، آیا دی سوچ نه کوي دا غافلانو، فی انفسهم، خپلو ځانونو سره، دې دپاره چې پوه شي ما خلق الله، نه دی پیدا کړی الله السماوات والارض، اسمانونه او ځمکه، وما بینهما، هغه څه چې د دواړو په منځ کې دي، الا بالحق، مګر د حق د اظهار دپاره، واجل مسمى، او د نیټې مقرر دپاره. قیامت پر راځي ته آخرت ولې نه منې، آخرت نه غافل یې. او دا خلق وان کثیر من الناس، یقینا ډېر د خلکو نه، بلقاء ربهم، د خپل رب د ملاقات نه لکافرون، خامخا منکر دي. د رب ملاقات کې موږ زمونږ بدالو دا کم چې نن دی. اولم یسیروا، آیا دا غافلین او دا د رب د ملاقات نه منکر خلق نه ګرځي، فی الارض، په علاقو کې، په ځمکه کې، فینظروا، چې وګوري په نظر د عبرت او د کنډراتو ته وګوري، کیف کان عاقبت الذین، چې څنګه و انجام د خلکو هغې کافر من قبلهم، چې د دین نه مخکې وو. کافر یادوه سره، دا خو بلا نیکان هم خښتي صحابه دي، بل دي. هغه کافر کانو اشد منهم، هغې ډېر کلکو د دین قوتا، په طاقت کې، ستانه مضبوطو ټیکنالوجي به ورسره ونو. واثاروا الارض، او دغې کافرانو ځمکې اړولې وې، ځمکې اړولې وه، په بلې اړولې وه. وعمروها، او دا یې آباده کړې وه، څنګه اکثر مما عمروها، زیاده د هغې نه چې دی آباده کړې ده. پوهېږې زه یم قرآن کې ډېر تاریخ ته خلک نه پوهېږي، مخکې آبادي زیاته وه، دی اوس وي بچه دو هی اچه، څنګه چل دی قرآن څه وایي، مخکې خلک څه ډېرو، اوس څه دي، اوس وي دنیا ډکه ده. موږ سره دا کسان ختلي وو ملګري، مې خسانډه ته مې دی خو وګوره بوټ سیري نه، تر هغې خټکو پورې عمل خوشې پروت دی، مړه دومره غونډه بوټ سیري دی خو عمل خوشې دی. آبادی زیاته شوه، کم دی، اسلام آباد کې زیاته شوه یا پېښور کې، ته راشه چې بل پېښور جوړ کړو. خو داسې سپي دي د یهودیانو پالیسۍ چلي، دجال ته میدان پاکوي چې خلک لږې چې زر وخوري، هغه ته میدان سره پاکي. هغه خلک ډېر زیات او ډېر آبادي وه د هغې، او ډېر ښه مضبوط آبادي یې کړې وه. دا وایي بلډینګونه زیات وو، د دې نه ترقي یافته وو. نه هغه الله ولې تباه کړه، وجاءتهم رسلهم، راغلي وو هغې ته رسولان د هغې پاورفل خلکو ته، هغه مهذبه متمدن خلکو ته رسولان راغله، بالبینات، په ښکاره دلیلونو سره، محذوب روح کا، نه هغې مضبوطو خلکو، ترقي یافته خلکو د خپلو رسولانو نه انکار وکړو، الله پې عذاب راوستو. فما کان الله، نو الله لیظلمهم، چې په دې ظلم کړی په دغې مضبوطو، ولکن کانو، لیکن و دغه مضبوط خلک، انفسهم یظلمون، چې په خپلو ځانونو زلم کو، ولې الله یې نه منو، رسول یې نه منو، آخرت نه غافلو. ثم کان عاقبت الذین، بیا و انجام دغې کسانو، وساء السوء، چې بدي یې کړې وه، السوء ناکاره حالت شغه، اساء چې بدي یې کړې وه، السوء ناکاره حالت شو، چې بدی یې کړې وه، څه یې کړلي وغیرې بل. ان کذبو، څه یې بد کړو، ځکه چې دروغجن یې ګڼلو، بآیات الله، د الله آیتونه، آفاقي او کتابي. رسول هم د الله آیت دی، هغه چې څه وایي هغه هم آیت دی، ځمکه هم یو آیت دی، اسمان هم یو آیت دی، باران هم یو آیت دی، دا ټول نه منل ځکه آیات ویلی دی. وکانو بها یستهزئون، او دي دا کافر وو چې هغې آیتونه پورې به خندنې کولې، خندل به پورې. د یو د تاریخ بیان کو، اوس بیا دلیل عقلی پیش کی. الله یبدأ الخلق، آخرت ته بوزي که نه خبره دی د آخرت نه منکرو. الله لومبي ځل پیدایش کوي یا کړی دی، ثم یعیده، بیا به دوباره هم کوي، آخرت ومنه. ثم الیه ترجعون، بیا به خاص هغه ته واپس کولی شي.
و یوم تقوم الساعه واپس کول به شکله په کوم ورځ چې قیامت به قایم شي نسو یبلس مجرمون نا امید بشي مجرمان د آخرت نه چې غافل دي دا متمدنه کافر چې مردار شي و دی په د غرض باندې دا بنه امید ښه ولم یکن لهم نبوی دی د پاره من شرکائهم د دې د شریکان نه شفاعه او سفارشیان رد په شفاعت قهریه ده ښه نبوی دا دی چې ما د سوجه د کم شرک د وجه تبا ګړو مشرکانو تاسو ته ما دا به ال تبیانی وکانو بشرکائهم او شی باغی د خپل شرکانو نا کافرین انکاریان مونږ دې نه پیژنو مختلف حالات دي کنه مختلف کله به منکر شي کله په خپل به مونږ کافرو کله باغی پس منډي موي کله به تاسو مونږ هم راګړو حالات مختلف دي و یوم تقوم الساعه اول خبره مور په کومه چې د قیامت قائم شراغ کنه یوم یذ یتفقرون په دغه ورځ داخله به جدا جدا شي سپینو تورو جدا شي ها وامتاز اليوم ایها المجرمون بیل شي مجرمانو نو تاسو دنیا کې پته نه لګی دا خچ بیل شي نسنګا فاما الذين امنوا کسان چې ایمان وروړي الله منی رسول منی اخرت نه غافل نه رسولان منی کتابونه منی اور سره عمل الصالحات نیک عمل هم کړی فهم فی روضتن دی چې بیل شي نسبی وی بدی باغ باغچو کې یحبرون خوشاله به ساتل کېږي سر کې وی ټنشن بنی واما الذين كفروا کسان چې کفر کړی دی الله نه منی اخرت نه منی رسولان نه منی آیات نه منی وکذبوا بآیاتنا دروژنه ګڼلی زمونږ آیاتونه واضح کیه دا ولقاء الاخره او د آخرت انکار نه انکار آخرت د ملاقات نه انکار کړي فاولئک دی چې بیل کې نه دا کسان په عذاب کې محضرون حاضر کړي شوی وي فسبحان الله نپاکی وای دا الله حين تمسونا کله چې بیگا کوي تاسو سبحان الله وای وحين تصبحون کله چې سبا کوي تاسو وله الحمد خاصه الله صفاتونه د خدای توب دی په السماوات والارض پاسمان نظم کې وعشينا په مادیګر کې د الله پاک تسبیح وای وحين تظهرون کله چې تاسو ماس پخین کوي حضرت شیخ فرمایي دا د منځونو ټیمونه دي پنځه وخت مونږ نه ثابتېږي ها یخرج الحی من المیت اول باب ختم شد دویم باب دی کنه 19 آیت نواله سلوی ختم پوره ها شیخ بوي چې دا دویم باب 42 آیت پوره دی او زمونږ والی صاحب دی کې 40 پوری لیکلې تدبر قرآن 37 پورې یا 39 پورې 37 پورې غالبا ای فرق کړل ټولو شي سه 42 پورې ویا حسن الکلام کې هم دغه سي ویلم داسې ما خدای د خو نه خلاصې لیکلې توجیه الناظرین کې هم دغه سي دي سمت الدرر کې خلاصه نشته دي بابونو خلاصه نشته دي جواهر القرآن هم بابونو نه جوړ کړي نو دا یو اجتهادي چیز دی هغه بغیر د بابونو نه وي مشر شیخ هم دا سوي او شیخ القرآن غلام الله خان رحم الله هغه بغیر د بابونو نه ډایرکټ دا سوي 19 تا 40 په دې باب کې دیارلس عقلی دلایل چاغي سره سره انقلاب ته چینج است اشاره چې الله پاک بدلون راولي انقلاب بدلون خام اول دلیل عقلی دا دی یخرج الحی من المیت ژوندی روباسي د مړنا 19 آیت کې و یخرج المیت من الحی او مړ روح کې د ژوندینا غیرتنا غیرتینا بے غیرت پیدا کی د مسلمان نه کافر پیدا کی کافر نه مسلمان پیدا کی د ژوندې چرګنا هغه مړاګې پیدا کی د مړاګې نه ژوندې چرګوټې پیدا کی دا ټول پدې کې سم معنوي دي او حقيقي دي آزر نے ابراہیم پیدا کو د نوح نے کنعان کافر پیدا کو د سخی نه شوم پیدا کی د شوم نه سخی پیدا کی 19 کې آیت کې اشاره انقلاب ته کم دا وکذالک تخرجون د غشان تاسو هم رښتې لیکيږي دا د خیر انقلاب غزه ما تاسو دا خونی انقلاب نه جرتا مازغو کې ازادي هغه شی په ذهن کې ګرځي دا غنه ده انقلاب زکه کنه انقلاب اوس هم انقلاب نه شو بدل نه شو قلب دې بدلی دل دي
دویم دلیل عقلی ومن آیاته ان خلقکم من تراب د الله د قدرت د نخونه یو دا چې تاسو یې د خور نه پیدا کړی. وګورئ د خور نه غوښې ته راغوستې انقلاب راغلی دی که نه. شلم آیت کې اشاره د انقلاب ته. ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا تاسو انسانان شوې د خور نه ګوره ته ودرولې بیا خواره شوې ځمکه کې ګرځې اډو کې او نظر در کې راغې اوبه د کې پیدا شوې وینه د کې ګرځي زړه کولمې پیپړه زو پسې. دریم دلیل عقلی ومن آیاته د الله د قدرتونه 21 آیت هغه دا دی ان خلق لکم من انفسکم چې تاسو د پاره پیدا کړی تاسو د هم جنسونه ازواجن بیبیانې نسل دل شری لتسکنوا الیها چې دی بیبي سره تاسو سکون حاصل کې جنسی اور قسم سکون. ان فی ذلک لآیات یتفکرون یقینا په دې آیتونو کې دا وګوره کنه ستانه سره څنګه چلی د کم دی نه چلی نه خیدا قام د پاره چې فکر نه کار اخلي. اشاره پکې انقلاب ته کم ده من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها داغي نظام بدل له استا نظام بدل له یو خور نه پیدا دو انسانان یو نارینا بل زنانه. سلورم دلیل عقلی دو اجتماعیت کې من آیاته خلق السماوات والارض دغه دی اشاره انقلاب ته پکې کومه ده دو اجتماعیت کې ده. واختلاف والسنتکم والوانکم دغه نعمت پتا سو دغه قدرت هغه سره اختلاف تاسو د جبو د تاریخ ان شاء الله الله کلی ماته یادی دا پتا سو چې به د کله نه بدل شوې د سره اولی کا بلبل او سره اولی کا بلبل بیا به ته پوه شي بلبل نه اولی کا خو بلبل مراد نه دا ګوره بابل مراد دی. حين تبلبلت الالسنه دغه وخت کې جبه بدل شوې چارج خلک به د جبه ټولو بدل وي نه په هغه وخت کې خراسان راغی د علاقو ته د نوح علیہ السلام نو سید خراسان دا د الله انعام دی چې څوک پښتو وي څوک عربي وي څوک پارسی وي څوک انکو وي څوک براح وي زبان وي دا احسان دی. انګریزي دا د غوی امتیاز نه دي دا آیات دي د الله. یونانی بلا زو پسې کنه جب د الله آیت ته نعمت ته استاسو د رنگونو بدلون دام د الله پاک یو انعام دی یو احسان دی. دا د سپکوالی د پر نه خنه ده اسود او احمر سور او سپین په دې باندې د خلکو تلل مکوا. پنځم دلیل عقلی په درشتم آیت کې من آیاته منامکم باللیل والنهار دغه دی اشاره پکې انقلاب ته وابتغاءکم من فضله الله پاک قدرت سره تاسو د شپې او د کې د ورځې مخوري نه انقلاب بدلون کله راځي تاسو تلاش وابتغاءکم من فضله تاسو لټول دغه فضل د ورځې یوزه خارش کنه بدلون راشي ټیم ټیبل بدل شي څوک یو خامنډي روزګار له څوک بل خوا څوک دکان ته ځي څوک نو کارل ځي څوک پټی ته ځي څوک سکی شپږم د الهی او من آیاته د الله د قدرت د نه هونه دادا یوریکم البرق چخیتا واست پړاکو پړاکو برق یو شی ده کنه درینا اړې لري کنه برق به جوړ شي. خوف او طمع د یری د پارو پتما د باران 24 آیت نه خوف او طمع سو کې ریږي لکه تماکو خراب نشي اسوک پتم یره باران پکار دی چې سوکړه ختم شي ښا خوف او طمع اندغه دی ښا صدر اجتماعیت وګوره بدل دی حالات خلکو انقلاب دی کنه خاوی کنه یو ټکی درنګ کې دریاب رنگارنګ یو سوز او بل شړنګ یو خوب ته بل خاتمه ده خوب سوز دی کنه خوب سوز دی سوز یره ده کنه سوزش ته کنه خلک پکې سوزي کنه شړنګ مستی ده تمه ده. وم دلیل ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره د الله د قدرت نه خونه دادی چې هغه ټینګړي دی ولال دی اسمان نظم کا دغه په حکم ازمک اسمان چا ټینګړي دی الله نکله چې هغه تاسو روغ وړي پنځشته آیت کې اشاره ده انقلاب ته. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون چې هغه روغ وړي چې را پاسه ازمکه والو قیامت تشابه را ده ټول برا پاسي ښا چې هغه روغ وړي نتاسو بروزه هم د ازمکه نه بروزه ښا
حالات په بدل شي، بیا به بلې دنیا ته ځې، دا دنیا به ختم شي، د طالب د هر څه د نظام بدل ختم کی مړه، دا نور سپوږمۍ بدل ودري، بس کوز که دا بلپونه دا پکې بس دا کور ختمو. اتم د اغلی وله من فی السماوات والارض کل له قانتون. شپږشتم دا مسلسل آیتونه دي، مسلسل آیتونه دي، د 27 پورې مسلسل دي، بیا باخوا بدلیږي. اتم د اغلی شپږشتم کې دی وله من فی السماوات والارض کل له قانتون. خاص دا په اختیار کې هغه څوک دی چې اسمان نظم کې دا الله بچی دا پټول هغه عاجز دي. انقلابات ختم شوه. نهم د اغلی وشتم آیت کې وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده. یواد الله دا ذات ته ګوره، بل ذات داسې نشته دی چې هغه پیدایش شروع کړي دوباره به هم کې، دا په هغه باندې ډېر آسان دی. دغه دپاره هغه مثل الاعلی دی، صفت علیا دی، لا اله غیره مثل الاعلی دی، عزیز و حکیم دی. لسم د اغلی هغه بیا 37 کې دی، ښه د منځ کې آیتونه پرې ده 28 29 30 دغه مثال بیانېږي، هغه به زروست وایم. خاول دلیل عقلی ختم کې 37 کې لسم دلیل عقلی دی. علم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء. وای تاسو ګورئ نه، تاسې مخکې ویلو ښه په قرآن کبوت کې سوچنے کې وی چې الله پر آخر تک چا جو وړو تنګي چا جو وړي، په دې کې هم د عبرت نه خدمت مؤمنان لپاره. یو لسم دلیل عقلی 40 آیت کې الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. 40 آیت کې الله غزا ته تاسو پیدا کړی، روزي درکې، بیا مړکی تاسو، بیا هم ژوند کې. اوس د 28 لراشه دا یولس دلایل عقلیه برابر شوخه په توحید باندې. دې کې وہ انقلابات بیان شو، وہ 7 19 20 21 22 23 24 25 دغه دې پورې انقلابات ښه. اوس د توحید او شرک مثال به بیانی په 2829 کې ضرب لکم مثلا من انفسکم. نوٹ کا زر لفظی معنی کوم رسو د ثابت قدمه د پاره توحید والو د پاره او د فتح کامرانه د غټه د پاره د کامیابی شپږ اصول به بیانی خطا سوتا. شپږ اصول به بیانی 38 آیت پورې ها مسلسل ګورو تا فاقم وجهک للدین حنیفا. دیر شمایت دا یو اصول دی. اصل ځان سره ولي کا معنی برستو کوم. اول اصل ځان برابر کا کنه ها. دویم اصل منیبین الیه دا 31 کی دی. منیبین الیه الله طرف ته پړ کې تړپ پیدا کا، مړه شوق پیدا کا، الله ته ورګرځي، انابت پیدا کې. دریم وتقوه الله نه یریږي، خدای د عذاب نه یریږي. څلورم اصول واقیم الصلاه د منځ پابندي کوه، سار پاسه د وخته ماوتن منځ کوه، مازیګر کوه، ماسپخین کوه، مون له وخت باس څنګه تنو کړي د وخته پاسه منډه وي. پنځم اصول ولا تکونوا من المشرکین. د مشرکان نه نشو ګوره، مشرک پاټه نه ځان ساته ګوره. شپږم حقدار له حق ورکا، د پلار حق، د مور حق. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. د مسافر حق ادا کړه نه چې ته پیژنې ته به اکرام کې، ته پیژنې کنه پیژنې ابن السبيل دی ګوره. د دې اکرامو کا کار سوکته ښا. دا قرآنی اصول دي، قرآنی اخلاق دي، تاسو اوره دا مونږ به دې پابند یو ښا. کار سوک دی د ابن السبيل حق دې په ما باندې ز قربه ما کما سره اوچا د کلندر ک ګوړه د ک پیاز د کېده وته ولای کو هم المفلحون. دا شپږ اصول چې منی عقیده کامیاب وي ښا. کامیابی غواړي دا شپږ اصول خپل کا. ملمنه تخت ما چودري د بس او تخت دی ته چې کوم پخکړې خوري بس هغه تم کېده والله بګي برکت چي د یو کس خوراک الله 2 لکه فکیږي. ته مکه چې کباب ولا لوړ او چرګ ولا حلال کې ضروری خو نه ده.
دا قرآنی اخلاق دي ښه قرآن مونږ دی له وایي چې دا مونږ زده کوو خپلو به د مشرکینو یو څو اعمال تا د بیانې څلور چې د هغې نه ځان ساته ښه خپل کردار د مسلمان کا کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان کا نا مومن سید اللہ برہان دلیلی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا مشرک پشان نشه ګوره مشرک د الله سخت بدی شي دا عمل به بیانی چې دین مسلمان ځان ساتي اول عمل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دین ټوټه ټوټه کړي دي او ډلې ډلې دي دا ډلې هو کافرو کې ومنه ار ډله چې سو سره دی پاغه باندې فرح کی تکبر کی تاسو مکوا 32 آیت کې 33 آیت کې دویم عمل وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ خلقو ته چې سخت او رسی تکلیف پر راشي نه الله ته بیا کو کی وي الله باندې مین شي او هغه عاجزي کوي کله چې الله پاک بدی مهربانيو کې نه اذا فريق منهم بربهم يشركون نه وړل په دغه خلکو چې الله ته فریاد کو دی بیا شرک شروع کی ګوره دا سم کوه 3334 کې فسوف تعلمون درې عمل دا دی چې دې څه دلیل نه بغیر په مختلفو شرکونو کې مختلفو قسمونو کې اخته دي مختلف قسم شرکونو کې اخته دي ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 35 دا سم کوه اخو بے دلیل په مختلف قسم شرکونو کې اخته نشي 36 آیت کې څلورم عمل ذکر دی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا خلقو ته چې الله پاک سے مهرباني رحمت ورسی ترقی وشي گاډي ملو شي یا دکان مکان خشي کامیاب شي کنه بیا تکبر کوي بیا چاته سلام هم نه کوي بیا د کبر لم چې ناراضي شي وي کنه دا بیا کل خان شکنه اګه چې سختي ورسی د مخ کې سر دوګبو کې جنگولي دي کنه دا غي د وجه ته الله حالات سختي کنه نبي مایوس وي ګوره اول یو انتها کو بیا بل انتها کی مایوسی خو کفر دی دا سکے سختی راشن مایوس کیږي مخه ندی تر 36 پورې باب دلته خلاصه لیکل دا خو نور پریخي دی لیکل زبر دویما بیا فرق بیانی پمین د ربا کې د سود کې او د زکات په ادایګۍ کې ښا نه باب بیا ختم شي 39 36 نه پس خلاصه په سل کو درر کې نشته ده اوس لفظي معنی تا ګوره 39 پورې بزمخه یخرج الحی پیدا کی ژوندې هغه الله من المیت د مړینا و یخرج المیت او پیدا کی مړی من الحی د ژوندینا و یحیی الارض او تا د کیزمکا بعد موتها داغه د چیدون رستو وکذالک تخرجون دغه هن بتا زرو باسل کېږي د ازمکه نام څنګه چوغور الله مړی نه ژوندې روبه ژوندې نه مړی د ازمکه نه الله تعالی روبازي ژوندې کوي بدخه ومن آیاته دا الله د توحید د نخونه دام دا ان خلقکم چې تاسو پیدایش شروع کړی د اول من ترابن د خورنا ثم اذا انتم بشر بیاشوي تاسو انسان بشر تنتشرون ډیر خوار شوي څوک بشر او انسان کې فرق کوي دا دروغجن دي ظالم دي ظلم کوي قران بشر او انسان دواړه ویلي دي ومن آیاته یو دا توحید دلایل نه دا دي ان خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د لپاره من انفسکم تاسو د جنس نه ازواجن جوړه لتسكنوا الیها د لپاره چې آرام حاصل کې تاسو د خپل جوړه سره وجعل بینکم پیدا کړی تاسو په منځ کې مودت او رحمه مینه او ترسو خدا خوند بل ترس کوي کنه په بچو ترس کوي دا د الله رحم دی ښا ان فی ذلک الایات یقین خامخا په دې خبرو کې ډیر دلایل شته د قوم تفکرون آی قوم د لپاره چې فکر کوي چې فکر خو کوي کنه جو بے فکر سړی دغه سره سکے ومن آیاته او دا غلا توحیدنا د نخونه دلایل نه یودام دا خلق السماوات والارض اسمان نظم کې پیدا کول دي ته پیدا کړه کنه وشه اسمانو ته سره سپارګې نه جوړولې وخت الاف والسنتکم بلنا خسر توحید د الله او جداوای د جب استادو دا دغه د توحید دلیل لخوا والوانکم درنګونو استادو ان فی ذلک لآیات یقین خامخا پدې کې دلیل نشته للعالمین عالمین دی عالمین د پوه لرونکو د پاره ومن آیاته یو دغه دلیلونه توحید نه منام وکم استادو د کې دلی باللیل د شپې او ګور ټیم ټیبل تا
والنهار او تاسو پورته کیدلی دروازې حذف ته روخ کا وابتغاءکم او تلاش کول تاسو دی من فضل دغه د فضل نام ارزق ګوري روزي وړو اکړه کوړه دروازه ګوره کنه پرزه مرزه رڼا شو ګوره ان فی ذلک الایات یقین خامخ پدې کې نخری لقوم یسمعون د قوم د پر چې غوږ خوګ دي کنه ځان پوي څوک چې غوږ نه دی بسنګ پوي چې خبره ووري نه پوي بشي امین آیات یو د الله د دلیل د توحید د دلیل نه غدام دی یوریکم البرق چې خي تاسو ته برېخنا بر اسمان کې پړګوي نه کنه څنګه خوف او تما چې غیر او تما پیدا کوي څوک پیر کوي څوک پتم کوي وينزل غراوري من السماء مان دبر طرفو بو فیده دای فیحیی تا دکی به الارض پدغی بوزمکا بعد موتها دغی دو چې دون رستو ان فی ذلک لآیات یقین خامخا پدې کې دلیل نه دی لقوم یعقلون د قوم د باشه کلری چې عقل پګین پدې وپوشي اسی برکت ګوري پلکشن څه چلو شو ومن آیات یو دغه د توحید نه هونه دام دی ان تقوم السماء والارض چولال د اسمان نوزمکا به امره دغه پاډر د الله ودرولی بل دوی دا غټین کړي ثم اذا دعاكم بیا چې کله تاسو تاوازو کې دعوتن یو आवाज من الارض دراتلو د بار د زمکینا اذان تم تخرجون دا وخت پتا ټول روزه دا وګورخه وله خاص دا غل په اختیار کې دي څوک چې پاس مان نوزمکو کې دي کل له قانتون ټول هغه تعجز دي وهو الذي يواد الله د ذات بل داس نشتا يبدا الخلق چې پیدایش شروع کړي ثم يعيدو بیا به دوباره هم کوي وهو هون عليه دا غ ډېر آسان دي وله المثل الاعلى ايواد الله صفات چته في السماوات والارض باسمان نو مکه کې حمدنا او ثناګان الله الذي د خدای توب وهو العزيز الحكيم الله زور او حکمت والده ضرب لكم بیان ساو د فائدې د پاره د پوی د پاره مثلا یو مثال من انفسکم ساو د جنسنا هل لكم ما یشتاو د پاره مما داغنا ملکت ایمانکم چې مالکان د خلاص نستاسو ستایو نوکر داتشتا ستایو زمیدار ستاسو سه اونای وډم من شرکا سوق حصدار ستا په جیداد کې هغه ستا حصدار دی ستا هغه زمیندار فیما پاغه سکره دغناکم چې مونږ ته هله درکړي دي فانتم فيه شر سوا چې ستا هغه نو کرو ته دغه پای کې برابر شي برابر اختیار والا شي ساده شته نه ته اختیار ورکې نه چې نو ورکې نه الله له ولې هغه له ولې شریک پیدا کړي هغه د خدای توب اختیار ورکړي دي اوس بو شوې به تخافونهم یریږي تاسو دا غینه د خپلو کشرانو د خپلو نوکرانو د خپلو غلامانو که خیفت کمان فزکم پشان دی تاسو د آزادو هم جنس تاسو نه تیاریږي چې ځان سره شریک دا خدامانه خکته دی کذالک دا رنگ نفصل الایات دغه شان بیانو مخکاره بیانو تاسو د آیاتونه لقوم یعقلون د قوم د پاره چې عقل نه کار اخلي پرنسپل دان سره پرنسپل کوي نه افسر دان سره افسر کوي نه دغه شیز دی کنه تاسو څنګه الله سره بل شریک ګوري امخ کې دلایل بیان شو ته د کارونو کې ول الله سره شریک ګوره بل تبع الذين عقل نکار اخلي بلکې روان دي هغه څوک ظلمو چې ظلم کړی دی هغه خپل خواهشاتو پسې بغیر علم بغیر د پوهې دلیل نه فمن يهدي نسوک چې هدایت وکي نسوک په هدایت سوک به هدایت وکي من ضل الله هغه چاته چې الله بلاری کی وما لهم نبوي دي د پاره من ناثین سمدادیان چې الله بلاری کی کنه نه خدای بلاری کړي پلار نشو فاقم وجهک تا ته هم ته په مثال پوه شو کنه برابر کا خپل ذات لدین دین ته حنیفن کلک په توحید الله په توحید کلک ښا دا توحید یو پاټه خاص مسله نه ده د قران مسله ده الله ما ته هر انسان ته پیری ته ویل چې توحید باندې کلک یا فطرت الله التي لازم صادغه الله غدين فطر الناس عليها چې خلک پاغه باندې پیدا کړی دي لا تبديل مبدل ویل خلق الله دین د الله په شرک سره ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهیږي تایید کې سول واستو خلق په توحید پیدا دي کنه فطرت الله التي فطر الناس عليها ٹھیک شو دا بعضی ځانته مورخین وی انسان اول نه دا مشرک او کافر و دا بت پرست وي او قران څه وي دا زما اصول دي چې خلکو ته هم چې قران وګوره مورخین وی انسان شروع کې مظاهر پرست او مظاهر پرست د انور عبادت د سپومه عبادت دا دروغ دي آدم علیہ السلام مشرک نو منیبین الیه ورګرځیدون کې شاغ الله توتقو داغه نه یره کوي الله ته ورګرځه هغه سره شوق او طلب انابت پیدا کا انابت پړ کې طلب زمونږ پیسې پسې طلب ته
واقیموا الصلاة د مونځ پابندي کوي ښه 5 وخته مونځ فرض دی 15 ټایمه سار 15 بجې بیا ماسپخین 1 بجه او مازدیګر ته راشه ماښام د 15 وخته مونځ په مسلمان فرض دی که ګولې وریږي او که هر څه کېږي دی په ډنډولې روړې خو جومات ته به راځي ښه ولا تکونوا مکیږئ تاسو من المشرکین د مشرکان د ډلې نه ولې هغې مونځ نه کوي هغې د الله نه یېرېږي بوتانو نه یېرېږي الله د طلب نه ساتي بوتانو د طلب ساتي پیسې سره طلب من الذین مکیږئ د هغې کسان نه فرقوا دینهم چې تس نس کړی دی خپل دین مه تس نس کوه وکانو شیعا او شو هغې ډلې کل حزب ډله بما لدیهم په هغه څه چې د هغې سره دي فرحون لوی کوونکي دا بعضې خلک د آیت په مسلمان نه لګي دا غلطه کوي و اذا مس الناس او کله چې ورسېږي بعضې خلکو ته ضرون څه تکلیف دعوا ربهم رابلي خپل رب منیبین الیه اخلاص کوونکي وي هغه ته د اواز استادانو پسې ګرځي استاد ته کتاب وګوره منډې تړلې ثم اذا ذاقهم بیا چې کله وسکي هغې ته منه رحمتا د خپل طرف نه رحمت مهرباني تکلیف ته لرې کړي نه دا خلک چې دي که نه اذا فریق منهم دغه وخت یو ډله د خلکو نه بربهم یشرکون د خپل رب سره شرک کوي کورې وګوره برانډه کې به تعویض وړندي پای کې بسې دایرې مایرې یا کبي کجو یا مکسلمینا به درخه د پلانی په مخ د پلانی د خو خلکو په دوکانونو په دغه کې دا بکواس وړندي لیکفروا عاقبت داشي چې ناشکری وکي بما اتیناهم دا غ نعمت چې موږ دی له ورکړې ماته دشمنان واړولو ماته سپیکورې کړه ما ولا امن ورکړ نو ظالم چې ګم دینو اوس دغه شرکی سيزونو ته کې ناس ناشکری کی فتمتعوا نو ورته وایا چې مزه وکي په دنیا کې فسوف تعلمون زر د پوي بشخه ورګه چې تارو جبل ورشيخه تارو دی جبل ورشي ام منزلنا آیا لګلې دې مونږه علیم سلطانا پدی باندې دلیل شرک چې دی کوي کنه پدې ما څه دلیل لګلې دې ما خو په توحید دلیل لګلې الله وي هغه دلیل فوه تکلم بما ثابتي بندگی دا هغه چا کانو به شرکون سوچ دي شریکان کوي یتکلمو خبرې کوي ان ثابتي خبر هر سره باندې کې خصوص ثابتي کنه نزدک لفظي معنی نه مراد خام وإذا زقنا الناس کله چې اوسکو مون خلکو ته رحمتن سو خوشالي دنیا ترکیو شي نوکری ملو شي گاډي واخلي جیداد میداد بلسو فرحو بها دی باغ باندې لوی شروع کی تکبر شروع کی ها تکبر فرح البتر مراد ده حضرت شیخ بابی وین تو سبم کچره ورس دي د سیئتن سبد حالی نوکرین نه روزغلی اکسیډنټ شي قحط راشي فصل خراب شي بما بسبب داغه ملون قدمت ایدیهم چړان دی لګی لاسونه دي غلطی غړي داغه د وجه حالات خراب شي اذا هم یقنطون دغه وخت دی نه امید دی د الله نه د خپل شریکانو نه دواړو نه خام نه امیدی د الله نه کول سدي انه لا یئس من روح الله الا الكافرون سورۃ یوسف دا کفر دی اولم يروا دې سوچ نه کی چې ته په دې ترکه خوشاليږي تکبر کې او په دې تنګې باندې مایوس کېږي نه ته سوچ نه کې ان الله شیک ان الله یبسط الرزق فراخر ذک روزي لمن یشاء چاله چوغړی دا خوخه ده ويقدر تنګیر دوی چاله چوغړی په دې کې د مایوسه دې کې تکبر سدي مړه د دې کفر اسلام سره سکار دی ان فی ذلک الایات لیکن خامها په دې کې دلایل دي د الله د یووالي لقوم یؤمنون د کوم د پر چیمان خو بګی کنه او چې بېمانی هغه بسو کی فات ذل قربا تا ته مسول خپل کا ور کړي شدار ته حق او حق د خپل ولید هغه د پلار حق ادا کا د مور ادا کا د زوی ادا کا ضرور ادا کا قران یو حق نه ادا کړي قران یو د قران خون کې داسې مکوا ول مسکین تم حق ور کا عجز دے وابن السبیل مسافر ته حق ور کا ذالک خیرون دا ډیر بهتر دی دا بهتر دی ښا دې کې ستا خیر دی ښا للذین یریدون چا دا پر چې غواړي وجه الله د الله رضا غواړي نپلار ستا د مین دروازه د جنتو نپلار رضا کې د رب رضا ده د پلار احسان ته نشه خلاصول اله به اخلاص کې حدیث ته کچرتا دی غلام مون آزاد دیکو ادب المفرد کې دی د پلار حق نشه خلاصول کلونج باندې کې د پلار په مخ کې غلی اوسه چې سوي بس وي با اولئک هم المفلحون دا حقونه چې ادا کوي د خپلوانو نه مایوس کیږي رسونه راواله تکبر نه کی مالداري کې غریبه کې کفر مایوسه ته نزي دا کسان دي کامیاب دي ښا وما اتیتم هغه چې تاسو وما اتیتم هغه چې ورکوي تاسو سمال مر ربا
پنیت د زیاتی پنیت د سودو دا اول آیت د سورۃ روم چې سود باره کې راغلی دی ښه یاد ساتئ دا سود په باره کې احکام القرآن مطابق دا اول آیت دی ښه قرآن کې احکامی آیتونه 1500 دي یو ځای مالوستو 200 اوامر 200 نواهی خو هغه موږ نشو ثابتولی والله علم چې په څه بنیاد دغه علم لیکلي دا اول آیت چې سود باره کې راغلی دی سورت مکی دی خام نبی اسلام فتح مکه کې ویلو چې اول سود هغه د عباس ته هغه معاف کوم ختم دی بس سودونه پرې دی وي تاسو پنیت د زیاتی ورکې لیر بو دې په چې زیات شي فیا مال الناس دخل کې په مالونو کې تدا زیاته ها سل می درګړې 105 پر راکې یا 200 راکې نو ورا فلا يربو النزياتي عند الله د الله پنځ الله ودا نه دي زیاته سل پسل والا مړه اسه کېدو وما ته تو ما چې ورکوي تاسو من زکات ان زکات تريدونا چې طلب کوي تاسو پاغي وجه الله د رضا منتیا دا خکار کوي هغه مکه واغه نه زیاتی کی ګوره الله وی زی نه زیاتوم ته ول زیاتی اخلي ته دا مطلب دی ښا چې الله نه مونږ زیاته تفصیل پسل واخلا ان به پوهیږي زکات ورکا زکات خشه دی د الله رضا د پر زکات ورکا خپل نوم د پر مور کوا فولای ګاندا کسان هم المضعفون دی ډیرون کی دا زیاتیږي خدای الله پنځ اغه نه زیاتیږي خپل مالونو او اجرونه لزیاتون کی دا ډیرون کی ښا شیسه پنځ باندې 42 ته خبر کې دا دو بابونه ډیر دي ان شاء الله سبب بل باب اخیری وایو